ملګرو ګیله ده او هغه ورځ د آی جي پي صاحب راغلی و سر نو دعوت نو ورکړی شوی نو په هغې بس जी ګورئ جی داسې بالکل زه کله هم د میډیا خو یو اهم پلر ده او زه کله هم اګنور کوی نشم. ګرانو کتونکو سلامونه کوم دا مهال موږ په سی ډي پولیس سټیشن کې موجود یو کوم پولیس سټیشن چې یو ماډل پولیس سټیشن جوړ شو په ګیټ چې سړی راننوځي نو هغه وایي چې یاره زه یو کم ځای ته راننوتلم هغه کریډ چې کوم دی نو ډي پي او 400 مسعود احمد بنګش صاحب د هغې ټیم ته ځي ورسره ګرانو کتونکو موږ تاسو ته ویلو چې کوم د کیمرو یعنې میګا پکسل 6 میګا پکسل کیمرې 14 داسې انټر دي 400 ته چې دا سیف سیټي چې کومه ده هغه جوړه شوې ده نو په دې غله باندې چې کوم دی نو ډي پی او صاحب به راته لږ بریفینګ هم راکوي سر ډېره زیاته مننه دغه پولیس سټیشن یا دا کوم د کیمرو حوالې سره چې کوم دغه دی په دې راته لږ تفصیل جی بالکل دا پولیس سټیشن مو دا پایلټ پروجیکټ واخیستلو چې دا یو داسې چونکې نوه بلډینګ نوه و صرف دی انټیریر ډیکور مو وکړو اور دی کې کوم چې رپورټینګ روم وو اور دی کې کوم ډي آر سی اور ایس ایچ او آفس اور اوورال چې دی کوم لوک و عامو چینج کولو دپاره مو کوشش وکړو اور یو وړه غوندې کوشش مو دا وکړو چې یاره چې کوم خلک راځي هغه ښه انوایرمنټ کې کښېني هغو ته دا احساس ونه شي چې دا یو خوفناک یا ډراونه غوندې ماحول ده دا یو فرینډلی انوایرمنټ مو ویر کړو او د پولیس یو ښه پازیټیو ایمیج اور سافټ ایمیج دپاره که نه دا یو داسې انوایرمنټ مو کریټ کړو چې کېناستنو ځای د ښه بیهیویر اټیچوډ والا پولیس آفیسرز اور بیا فیډبیک مشین مو کېښلو چې یاره واپسي کې چې څوک ځي هغه مو ته فیډبیک راکوي چې واقعي هغې والا شکایت ازاله شوی ده یا نه ده شوی بیهیویر څرنګه و اور هغه فیډبیک مشین ډایرکټلی وو ما آفس سره ایمیل یا په واتس اپ باندې مو ته وو ودین سیکنډز دا میسج به راځي دې سره سره مو واشرومز هم دلته اپګریډ کړو اور لاک اپ هم مو ښه کړو اور اوورال یو داسې یو شیپ مو ډیولپ کړو چې داسې ښکاره نه شي چې دا یو داسې ځای ده چې هغه پیپل آر سکیرډ آف هیم یا خلک یریږي دا یو فرینډلی انوایرمنټ مو جوړ د ډي پي او صاحب د سیف سیټي چې خبره کېږي یا کومې کیمرې ولګېدې موږ دا ورو چې په ټوله پښتونخوا کې 6 میګا پکسل کیمره نشته دی خو دا راته ووایه چې دې وخت کې کوم ځای کې لګېدلي چې بعضې ځایونو کې کیمرې اکثره کار نه کوي یا هغه رزلټ مخې ته نه راځي جی زه چې کله راغلی مو تقریبا 32 کیمراز ایډ کړي دي او دیز آر اونلی 4 میگا پکسل که نه چې کوم ایگزسټنګ سسټم و اوس تقریبا مو سره چې کوم اوورال کیمریز والا نمبر شو آت اراؤنڈ 160 170 شو اوس د نوه کوم والا پروجیکټ انیشیټ شو اور اپرووډ شو هغه 6 میگا پکسل کیمراز دي اراؤنڈ 360 370 کیمراز ولګي لیکن آل اوور د ډسټرکټ ولګي انټری ایگزٹ پوینټ اور کوم چوکونه دي اور کوم مین پوینټس ډي پي او صاحب ضلع کې شپږ میاشتو شوې موږ چې ګورو زموږ کوم صحافتي تجربه ده شپږ کالو کار مو کوو خو دې نه علاوه چې کوم دی سولر سیسټم چوکیاتو ته یا داسې نورې تاڼې چې کوم دی په نظر کې دي چې هغه هم دغه شانتې ماډل جوړېږي بالکل داسې هم سیم تڼه چې دا مو پړانګ کې کار شروع شوی ده اور ودین 10-12 ریزو کې ابو کمپلیټ شي فرسٹ سیکنډلی سلور تڼو کې آلموسٹ مو والا سولر سسټم ولګېدو اور هغې نه هم امپورټنټ خبره دوه نوي تاڼې اپرووډ شو هغې کې شکور اور اتمنزئی دا نوي تاڼې به امید ده یو 17 ریزو کې به فنکشنل شي دې سره سره چې دا کار مو خپل آفس هم نوه کار ور باندې لګیا ده او مو شفټ کوو لګیا اور انشاءاللہ ان قریب هغې والا مو افتتاح وکړي اور کوشش دا کوو لګیا چې چېرته ریپیر کار ده یا سوره پاسبل وي چېرته سولر وي هغه مو کوشش کوو لګیا چې خپل پولیس سټیشنز او چوکیان فیسیلیټیټ کړي ډي آر سی آفیسر د 400 ډېر زبردست جوړ شو تنګي شب قدر په دې باندې جی بالکل هغه تنګي کې او شب قدر کې حالات توره ښه نه دي خو انشاءالله کوشش کوو لګیا چې هغې کې هم امپرومنټ راوړو سر لکه د پولیس او د ولس ترمنځ فاصلې ډېرې زیاتې شوې وې نو دې وخت کې چې هغې دپاره هم څه کار وکړو ګوره جی هر سیګمنټ آف سوسایټي چې دا که نه هغه مو دفتر دروازې کلاو دي هر چا دپاره اور خلک بلا خوف و خطر راتلی شي کنټیکټ کوی شي او هغو څه مسلې هم دي هغه مو کوشش کوو ایٹ دیئر ډور سټیپس د حل شي اور میرټ باندې اور وداؤٹ اینی سفارش اور وداؤٹ اینی
چې چېرته نه څه چا والا تعلق وي یا نه وي نو 100% میرټ انشور کوو اور چېرته چې پولیس کې کمی کوتاهي وي هغې باندې مو فوراً ایکشن هم خلو هغې ته سزاونه هم کیږي اور چې کوم تعلق دا وګورئ سټوډنټان مو په اعلی افیس ته هم راوغوښتلو دي څو ځله خپل افیس ته بیا ټرانسجنډرز بیا دا اوس کرسچن کمیونټي والا هم یو فنکشن و عامو افیس کې شوی ده ټیچرز اور استادان پرنسپلز عامو راوغوښتي دي اور چې کوم څومره سیګمنټس دي میډیا والو سره هم مو ډېر ښه تعلق ده او ډېر زه وایم چې چارسدې میډیا ډېر زیات یو پازیټیو رول ادا کوي هغه هم زه ډېر زیات مشکور یم بیا وکلا صاحبان هغه مو ډېر زیات سپورټ کوي اوورال زه وایم چې یو ښه انوایرمنټ ده او کوشش کوو لګیا چې عوام ته ورسېږي د څه ملګرو ګیله ده او هغه ورځ د آی جي پي صاحب راغلی و سر نو دعوت نو ورکړی شوی نو په هغې بس جی ګورئ جی داسې بالکل زه کله هم د میډیا خو یو اهم پلر ده او زه کله هم اګنور کوی نشم خو چونکې یو خو تڼه پوره کمپلیټ وو نه ما خو دا ویلو چې میډیا والو ته یو پراپر ریسپیکټ اور آنر ملاو شي هغې دپاره ما سپیشل ما ویلو چې دو سره به یو ګنټه ډېډ وو پولیس سټیشن کې به تېروم خو اگر خفا دي انشاءالله هغه به مو منع وکړو هغه مو وروڼه دي اور زه خو حقیقت کې ډېر زیات هر چا قدر کوو ولې چې څوک پازیټیولی چې څوک هم دی وطن دپاره اور نه صرف مو ډپارټمنټ بلکې دی وطن دپاره لګیا ده اور چاته مو ته کمی کوتاهي ښیي زه همیشه هغې والا عزت کوو مو ته پکار ده مو ته د خپل غلطي پته ولګي اور پراببلی چې دو زړه دله زري شی وي هغه به انشاءالله مو به ورسره پوره هغه به کوو مو طرف نه به کیدای شي څه داسې هغه شی وي چې هغه خفا وي خو ادروایز ما خو دا ویلو چې یاره دا هغې کې لا دې تڼۍ کې کار پاتې وه ما ویلو دا به کمپلیټ شي دو سره پوره یو ګنټه ډېډ به بېله سیپریټلی به پوره ریسپیکټ سره به کړي چې سره سیاستدانان دي هغه مو مشران دي هغه مو ریسپیکټ کوو اور حقیقت درته وایم چې هر څوک وایي چې یاره دلته میرټ باندې کار وشي اور هر څوک وایي چې هر پالیټیشن وایي هر پالیټیشن چې دا ضلع چې د امن امان وي هغې دپاره هغه موږ مکمل سپورټ کوي همدې پالیټیشنز په وجه دلته سیف سټي پروجیکټ اپروو شو اور دا به ضرور وایم چې موږ ډېر سخت کاروایانې کړي دي اور انشاءالله اوس به بتدریج تاسو ته به کمی ښکاره شوې وي 2-3 هفتې ډېر زیات شوي اور سټیک ایکشن خلو او موږ پراپر پلانینګ جوړوو اور هفته اتوار باندې پراپر ډپلایمنټ د ډي پي او صاحب د یو ایس ایچ او نه میرزا نه د قوم ګیله وي لکه ډېرو خلکو ته پته نشته موږ ډېره موده پس داسې په مخامخ خبرې کوو چې هغه قوم هم اوري 400 وال نو ډېر زیات مطمئن دي سر د 400 کې چې دا کم کار شو د دې نه هېڅوک انکار نه کوي چې دا ریکارډي کار شو خو بیا هم د میرزا نه ایس ایچ او نه سپۍ نه چا نه ګیله وي شکایت سل داسې کوم ځای ګورئ جی چې ما خیال کې دی پاکستان کې ټولو نه زبردست اکاؤنټیبلټي سسټم د پولیس کې ده نو تا ته آنیسټلی وایم ډېر زیات لیئرز دي اور هر لیئر باندې تاسو اگر صرف یو سې هغې پوره ازلا کېږي لکه محرر ده هغې باندې ایس ایچ او ده بیا ډي ایس پي وي ټیک شو جي بیا غټ ښارونو کې ایس پي ډیویژنل ایس پي هم وي ټیک شو پېښور کې مردان کې ایبټ آباد کې سوات کې بیا موږ سره ایس پي انویسټیګیشن صاحب هم وي بیا ډي پي او وي بیا هغې باندې آر پي او آی جي صاحب بیا پولیټیکل ګورنمنټ چیف سیکرټري ہوم سیکرټري سی ایم صاحب زه وایم جی چې بیا میډیا والا چیک اینڈ بیلنس که نه په دې باندې جی څوک هم دې هغې کې راځي که نه هغې پراپر اکاؤنټیبلټي کوي دومره چیکس اینډ بیلنسز آی ډونټ تھنک سو چې بل چېرته بل ادارې کې وي او چې چېرته چې شکایت وي ما دروازې کولاو دي آر پي او صاحب دروازې کولاو دي آی جي صاحب ته هر څوک په ټیکسټ اوی ده جی آی جي صاحب هغه پوره ایکشن خلي بٹ آفټر ویریفیکیشن چې واقعي دا غلطي شته یا پولیس والا هم سر ګوري که نه د بعض ځایونو کې رویې داسې وي چې هغه سړی ورشي نو هغه بس په خپلو کړو باندې ښه جایز کار یې وي جي او ډېر بد ورته ولګي په دې باندې چېرته رویو باندې سر پولیس بعضې رویو چینج کول ډېر زیات ضروري ده اگر تاسو وګورئ چې نن سبا کور والا کمپلینټس راځي ښځه خاوند د پلار لور والو هم په رویو باندې ده دا خو د هر کور خبره ده اور زه بالکل دې باندې ډینای کوم نه
چې کیدای شي ټولو نه پهله ما کې غلطي وي بیا ما پولیس والا وي. بهرحال دی باندې گاهې بګاهې مو کورسز کیږي ریفریشر کورسز او موږ ورته تاکید کوو او سجیشنز ورکوو چې ښه سافټلی خلکو سره ملویدن سافټلی خلکو سره ډیل کول دا ډېر زیات اشد ضرورت دی. سر زموږ د ضلع کې د ذاتي دښمنۍ ډېرې زیاتې لکه پرون 3 مرګونه شوي دي د روغو جوړو دغه ته یا په بعضې تاڼو کې خو یو مرزه غواړي نو ډېره غټه روغه کولی شي نو په دې باندې هم څه نظر شته سر؟ جی ګورئ دې کې دوه درې اسپیکټس دي. یو خو لکه لوکل خلک دغه وي پولیس کار دا بیسیکلی کسان نیول اف آی آر وشو مړه وشو مونږ ونیسو. روغې والا خلک اصلاحي کمیټي وي یا ډي آر سی ټایپ ده یا اے ډي آر ده اوس دا چې کوم چیف سیکرټري صاحب شروع کوي لګیا نو زه وایم چې دا هغه مو فیسیلیټیټ کوو چې اگر واقعي روغه کیږي او مو ته هېڅ اعتراض نشته ده لیکن پولیس خو به خپل کار کوي پولیس خو به خپل ایکشن خلي اف آی آر به کوي او چې کوم اکیوز دی هغه ارسټ کوي او چې روغه وشي خو ټیک ده ډېر ښه خبره ده چې علاقې کې امن راشي. سر اخیرنۍ دغه پوښتنه ایسپروش خو چا ضلع پرېښې ده او ریکارډ د 80 پورې اف آی آر وشولې ډېر داسې خلکو نه موږ ګورو جوازونه ولا پیدا کوي چې څوک سبزي نه اخلي څوک چې کوم دی نو فروټ نه اخلي هوټلې بندې شولې لکه معاشره کې چې د خلکو یو ذهن سازي شوې ده نو دغې خلکو ته به څه میسج ورکوي او دلته چې کومه یا قبضه مافیا ده یا سودخواري دي جي ډېر خلک په سود کې راګیر دي هغې دپاره هم قانون شته دی. ګورئ جی آئس خلاف مو ډېر سټرکٹ ایکشن خسته ده اور دا کروائیں وہ جاری بھی اور ایز فار ایز دس قبضہ مافیا از کنسرنڈ ما خیال کې چې مو ته اس شکایت اوسه پورې نه درغله او چېرته راغلی ده هغې باندې مو پراپر ویریفیکیشن نه پس کاروايي کړې ده اور اگر تاسو چاته هم وي څه پرابلم وي ما دفتر حاضر ده او چې کوم سود والا دي هغې باندې بالکل مو نظر شته ده او انشاءالله هغه ان قریب به تاسو ته کاروایی نه ښکاري. ډېره زیاته مننه کوم ګرانو کتونکو ډي پي او 400 صاحب عملی کار کوي زبانی جمع خرج خبرې نه چې کومه خبره وکړله او اکثره وی بیا کار وشو ونه شو دغه زموږ د ضلع د سودخورونه او د ایسپروشو نه نو خو په جرایم پیشه خلکو باندې نظر دی نو د پولیس د ترقۍ د پولیس د مورال اوچتولو بیا د پولیسو او د ولس ترمنځ فاصلې ختمولو کې یو ډېر مهم رول ادا کړ نو کوم ځای کې چې تاسو سره داسې شکایت وي نو مقامي ډي پي او ایس ایچ او مرزا دا خبروي پورې به په اکشن اخیستل کېږي. ډېره زیاته مننه.